چې علماء دیوبند په باره کې دوه درې حوالې خو ما د خپلو اکابرو د راغستې دا پیش کوم چې علماء دیوبند اشاعره او ماتریدیه دي. ځین کې دا خبره وساتئ چې دا دې په تاسو باندې واضح ویه چې علماء دیوبند ځان نه یو حزب نه دی ګورئ، یو داسې جماعت دی لکه څنګه چې اهل بدعت بریلیان دي، څنګه چې اهل بدعت نور خلک دي. دا د 1400 کالو نه چې کوم معتدل او متوازن تعبیر را روان دی د اسلام، د هغې دویم نوم علماء دیوبند دی. پوه شوه؟ چې دیوبند په 1867 کې جوړ دی، خو د هغې نه مخکې چې کوم صحیح مسلمان تېر شوی دی هغه هم په دیوبند کې ته حسابولی شي نظري لحاظ سره. نو معتدله نظریه چې د کوم مسلمان یم یا په خپله دیوبندي دی، خو هغه چغه وایي چې زه دیوبندي نه یم. پوه شوه؟ که هغه چغه وایي چې زه دیوبندي نه یم، نو دا به هسې قولا وي او فعلا به د علماء دیوبند په هغه لوی چې کوم دی قافله کې شامل. خبره باندې پوه شوې که نه؟ نو لہذا دې کې بله خبره ذهن کې کېده، ما ته اکثر خلک وایي د علماء دیوبند د عقیدې کتاب شته. وی داسې کتاب بل راته یو ښه ملا ووایي چې یاره ته د علماء دیوبند د عقیدې یو کتاب ولیکه ما ته وایي. نو ما د علماء دیوبند د عقیدې خو په سوونو کتابونه دي، کم ما دا شرح قاید دی که نه، شرح مواقف دی که نه، شرح مقاصد دی که نه. ما ته څنګه دا خو مخکې تېر شوي، ما علماء دیوبند د دې نه علاوه بل څوک خلک خو نه دي، خو دغه د 1400 کالو نه چې کوم اهل سنت را روان دي خو دقه علماء دیوبند دي که نه. لہذا دا ویل چې دیوبند خپل د عقیدې کتاب جوړ کړي دا به غلطه او دا خبره قاسم نانوتي زموږ اکابرو دا تسلیم کړې ده او دا خبره په ذهن کې عمده وجه ده چې که چېرې دیوبند جدا حزب و نو هغه به العقیدة الدیوبندیه په نوم باندې جدا کتاب لیکلی و، بیا به په دیوبند کې شرح قاید نه پړاوېده، بیا به شرح قاید جلالیه نه پړاوېده، بیا به المسامره نه پړاوېده. خو چې دا کتابونه زموږ اکابرو پړاو کړي دي ټول درسن، دا د دې دلیل دی چې دیوبندیان همدغه عقیدې ولا حامل دي. پوه شوه؟ لہذا که یو سړی راپاسي او هغه د امام رازي هغه عقیده پیش کې د ځان د تایید دپاره دیوبندي نو ګوره دا به صحیح. بعضې خلک دا وایي چې ته ورته څه خبره پیش کوي، نه ما ته د دیوبندیانو حواله پیش کړي، د امام رازي حواله راته مه پیش کوه. ګوره داسې سادهګان هم پکې یو ځای کې ما د امام ابو حیان اندلسي صاحب دلیل پیش کو، ما ته ابو حیان اندلسي صاحب پرېږده، ما د علماء دیوبند دلیل پیش کړه. ما ورته د خدای بنده د ابو حیان اندلسي صاحب څوک دی؟ دا دیوبندي نه وه، دا د دې او د دیوبند په نظریاتو کې څه فرق شته؟ او علماء دیوبند ابو حیان اندلسي تایید کوي او که نه کوي؟ ما ته وایي کوي. ما د امام رازي تایید کوي او که نه کوي کوي. نو ما چې د دې حواله دې پیش کړه نو بس صحیح شوه که نه؟ لہذا دا یو تعصب دی، دا په دیوبند کې یو بله ډله جوړول دی، دا د یره پکار ده چې نه ما ته به د سلفو قول نه پیش کوې، نه د امام رازي خبره منم او نه د آلوسي خبره منم او نه د ابو حیان اندلسي، ما ته د دیوبند د عالم قول پیش کړه. دا خو دا خبره باور کول غواړي په امت باندې چې دیوبند یو جدا حزب دی، یو جدا ډله ده او دا مخکني سلف جدا و. نو دا ډېره خطرناکه ده. تاسو اعتدال ته راوستل غواړم، زه تاسو له دا خبره باور کول غواړم چې علماء دیوبند جدا فرقه نه ده. ګورئ دا دغه رازي دی، دا دغه آلوسي دی، دا دغه ابو حیان اندلسي دی، دا دغه اسقلاني دی، دا دغه بدر عیني دی، دا دغه قسطلاني دی، دا دغه اشعري دی، دا دغه ماتریدي دی. ګورئ دا خبره ذهن کې کېږي ماشاءالله په خپل ځای صحیح ده، خو دا نه وایم ماشاءالله ویل پکار دي، خو دې خبرې له ذهن کې ځای ورکړئ چې علماء دیوبند جدا خلک نه دي. ګورئ ماشاءالله په دې پوهېږئ که نه؟ لہذا دې نه بله خبره هم ثابته شوه. نن سبا دیوبند خو په هندوستان کې دی که نه، خو که چېرې ته وایې چې اهل سنت والجماعت صرف دیوبند دي، د دیوبند نه علاوه اهل سنت نشته، ازهر سره به څه کې، جامعة القروین سره به څه کې، جامعة الزیتونه سره به څه کې، دا د اهل سنت غټې غټې ادارې دي. جامعة الزیتونه په مغرب کې ده، جامعة القروین د اهل سنت غټه اداره ده، جامعة ازهر په مصر کې ده. ولې د دې نه چې یو کس فارغ شي نو هغه به اهل سنت نه وي. لہذا اهل سنت را محصور کول په دیوبند کې دام تعصب دی. ګورئ الکه یو کس د ازهر نه فارغ شو هغه عاجز د دیوبند نه خبر نه دی او عقاید هم هغه دي چې د دیوبندیان دي، ته به څه کوې دیوبند نه به وباسې، ته وباسې دیوبند نه. یو سړی په مغرب کې دی، خاص کر نن زمانه کې خو خبر شو، نن یو اتیا کاله وروسته لاړ شي، صحیح ده، هلته به جامع زیتونه نه چې کوم عالم فارغ شو د مغرب نه یا د جامعة القروین نه هغه بهترین د اهل سنت عالم دیوبند نه پیژندم نه، نو ته به یې دیوبندي نه دی. افاق وسیع کې د ذهن د تعصب د دایرې نه ځان وباسئ. ګورئ دا ډېر حقیقي خبره درته کوم. دغه خلک چې زموږ د اهل سنت څونه ادارې د دنیا په ګوټ ګوټ کې او د دې یو د اهل سنت یو نیر راغلی د دیوبند ته، بل نیر قروین ته تللی دی، بل نیر جامع زیتونه ته تللی دی، بل نیر ازهر ته تللی دی، بل نیر د دنیا په بل ځای کې د اهل سنت یو ادارې ته تللی دی. لہذا دیوبند صرف محصور ګڼل په دیوبند کې دا هم غلط را تعصب دی. ګورئ دا غلطه خبره ده، دا ټول ادارې هم د اهل سنت دي. لہذا د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې کوم د اهل سنت ادارې دي دا هم دیوبندیان دي. ولې زموږ وروڼه زموږ د هغې عقاید یو دي چې یو شوه نظریاتو لحاظ سره ګورئ چې هغې هم دیوبندیان شو.
پېښ به کړه. لہذا ازهر هم زمونږ دی، زیتون هم زمونږ ده، قروین هم زمونږ دی، دا تمام غټ غټ ادارې زمونږ د اهل سنت والجماعت. خبره باندې پوهېږئ. مذاهب اربعه هم زمونږ دي، هم د دیوبندیانو دي. پېښ به یو کس دا وایي چې دیوبند به صرف حنفي، دا هم غلطه ده، دا هم غلطه ده. یو کله کله به یو کس دیوبندي به شافعي، ولې په دیوبند کې شافعي طالبان نه دي پاتې شوي. په بینورو ټون کې مونږ سره په سوونو طالبان شوافي وو، په جامع فاروقي کې مونږ سره په سوونو طالبان به شوافي وو، هغه به د دیوبندیت نه وباسي. دیوبند د نظریین هم دی، لہذا دیوبند په حنفیت کې را محصور کول دا هم غلطه ده. ګورئ سبحان الله، یو کس په شافعي مذهبن د فروع لحاظ سره عقیدې لحاظ سره به اهل سنت یعنی دیوبندي، یو کس په د فروع لحاظ سره مالکي عقیدې لحاظ سره به دیوبندي یعنی اهل سنت نه وي. پېښ یو کس په حنبلي د فروع لحاظ سره عقیدې لحاظ سره به دیوبندي. نو دې اعتدال ته به ځان راولئ. لہذا د دیوبند نه تعبیر صرف د حنفیت کول غلط دی. د دیوبند نه صحیح تعبیر دا دی مذاهب اربعه. یو سړی شافعي هغه هم دیوبندي کېدی شي، یو سړی مالکي هغه هم دیوبندي کېدی شي، یو سړی حنبلي هغه هم دیوبندي کېدی شي، او حنفي هغه هم دیوبند. کله کله به یو حنفي او هغه به دیوبند نه بې خبرې، لکه په مغرب کې یو حنفي دی، د هغه عقاید هم دا دي، دیوبند پېژني نه. پېښ به ته بس کې دیوبندیت ته مې وباسیس. ولې دا درته وایم چې د جدا ډله پکې جوړه نه کې په دیوبند کې، یعنی د لاعلمۍ په وجه بعضې خلک دې ته روان دي چې یو جدا ډله جوړول غواړي. پېښ به هغه وایي بس چې دیوبند دی عمده حق دی، د دیوبند نه علاوه حق نشته. نو ازهر دې دوړه کړو که نه، زیتونه دې دوړه وکړه که نه، 1400 علما دې دوړه کړو که نه، موږ جدا ډلې نه جوړو. ښه زه د خپلو اکابرو متبع یم. حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت الله علیه زموږ په اکابرو کې مسلم شخصیت و. دا خبره کړې ده چې دیوبند د اسلام د اهل سنت والجماعت د 1400 کالو نه یو معتدل تعبیر دی، یو متوازن تعبیر دی. په دې خبره پوه شو تاسو که راشه. اوس قاری طیب صاحب سوئی علماء دیوبند اشاعرہ ہیں یا ماتریدیہ. اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ علماء دیوبند کا تعلق عقائد میں کس کے ساتھ ہے، تو اس بارے میں قاری طیب صاحب نے علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلک کی مزاج جو کہ حضرت کی آخری تصنیف میں میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند اشعریت پسند ماتریدی ہے، یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ میں تطبیق کی ہے. علماء دیوبند اشاعرم دی اور ماتریدیم دی، دیخو مذهبن ماتریدیان، لیکن دا اشاعرہ قول چراشی تطبیق پسره کوي. پیش او دا مخبله کتلی دي. چنانچه حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتي سے بخاری شریف په آخري سپارو کې حاشیه لیکلې ده. نو کتاب التوحید چې راواله د په حاشیه باندې په ډېرو ځایونو کې د اشاعره مذهب راجع کړی د ماتریدیو په نسبت، او چا راجع کړی قاسم نانوتي صاحب. دا د دلیل دی چې هغه وایي چې موږ اشعریت پسند ماتریدیان یو. مولانا کمرالدین پنجابی چې هغه چې شاده احمد انسانپوري شاګرد نو او غالبا نصیر الدین غرغشتي هغه ته ټول صوبه خو بیا د دیوبند نه بار شوی، خو دیوبند کې سبق نه ویلی غرغشتي صاحب لګا او نو بیا به دې سره سکو دي فکر مطلب یعنی دیوبند نظرین هم ضروري نه چې یو کس دیوبند نه فارغ شي، چې کم ځای کې دیوبند نظریات د دیوبند وي بس هغه دیوبند دي. پېښ شو. اسی طرح ایک دی کې بعضې خلک یو بله خبره ته کوم، یو بله شنی غلطي زمونږ مولیان هم بعضې دا تقریر کې خفه کېږي د دې نه د چا نوم نه عالم. میں فرقوں کی بات نہیں کر رہا، نہ میں دیوبندی فرقے کی بات کروں گا، نہ بریلوی کی، نہ اہل حدیث کی. تو خدای بنده دیوبندیان ته څنګه فرقه کې شماري؟ دیوبندیان خو نه د فرقه او حزب نه دی. پېښ به اخو د اهل سنت والجماعت یو معتدل تعبیر دی. دیوبندیان په فرقه باطله کې شمارول نشي. وی میں فرقوں سے بالاتر بات کروں گا، نہ دیوبندی کو فرقہ کی بات کروں گا، نہ میں بریلوی فرقے کی. بھائی دیوبند تو فرقہ ہے ہی نہیں، یہ تو فرقہ ہے ہی نہیں، یہ تو اہل سنت والجماعت کی دوسری تعبیر ہے. تو دیوبند کہاں سے فرقہ آ گیا؟ دیوبند جو ہے وہ الگ کوئی چیز نہیں ہے، وہ 1400 سال سے جو تعبیر متوازن اور معتدل آ رہی ہے وہی دیوبند ہے اور وہی اہل سنت والجماعت. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دا خبر بذہن کی تیرے خجی. اسی طرح ایک دوسری جگہ فرماتے حکیم الاسلام سے چدا دیوبند جبوا لسان علماء دیوبند خواہ ندی سے وہی اگر اصطلاحی الفاظ میں لائے جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے دارالعلوم دیوبند عقیدت تبیانی، مسلک تبیانی، وضاحت تتقی. اگر اصطلاحی الفاظ میں لایا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیناً مسلم، فرقتاً اہل سنت والجماعت، مذہباً حنفی، مشرباً صوفی، کلاماً اشعری، وہ تحقیق ہے کلاماً اشعری، کلاماً اشعری، کلاماً اشعری، سلوکاً چشتی، بلکہ جامع سلاسل، فکراً ولی اللہ، اصولاً قاسمی، فروعاً رشیدی اور نسبتاً دیوبندی ہے. دي کې ټول بالکل قلع قمه کړه چې ګوره دیوبند د نظرینو د نسبت